ارس په قرض دي نو قرباني به په قرض نه کېږي. د خیرن بچیا کم سے کم دا ټچ موبایل چې ډېر د 20,000 روپو موبایل شته که نشته چې سړی د 20,000 روپو موبایل ساتلی شي حاجي صاحب نو دې قرباني نشي کولی. ما له یو کس راغی ما ته مفتي صاحب 2 लाख روپۍ قرضدار یم په ما قرباني کېږي. ما دا 2 لکه به څوک ختموي داسې کوي وایي زه به یې ختمم. ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 20,000 نور م قرضدار شه در باندې کېږي. الکه 2 لکه دا مونږ ټول کاروبار پراپرټۍ والا بارګیننګ والا تجارت کاروبار والا په قرضو کاروبار کوو که نه کوو. هر څه په قرضو دي. ودونه په قرضو، خیراتونه په قرضو، روزګار په قرضو، معاملات په قرضو، ټول سیسټم په قرضو چلیږي. هر څه په قرضو دي نو قرباني به په قرضو نه کېږي. د خیرن بچیا مال او دې له تکړه چې راشه چې ماته چې مفتي صاحب په ما قرباني کېږي که نه په تا کېږي خو چې چاړه زما په لاس کې انټرنیشنل قرباني کوم. ته دې له تکړه دې وجې نه محترم ذوق شوق مظاهره وکړو. قرباني به په جذبه ابراهیمي په نیت کوو. په کومه جذبه او تا سره د خپلې برخې غم دی چې په ما کېږي او که نه. زما ملګري دي مفتي شهزاد په کوهاټ کې ما مفتي صاحب ته فون وکړم ما مفتي صاحب قرباني به کې ما ته وایي یو برخه مې ځان له نیولې ده، بله برخه مې مور له نیولې ده، درېیمه برخه مې محمد رسول الله له نیولې ده. خلکو پیغمبر د پاره برخه ونیسله او ته مال راځي چې مفتي صاحب په ما کېږي که نه. ته راشه यूट्यूब چا ویڈیو ورکڑی وہی 1 سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا میں د نر بچیا یو کال د قربانی وخه که سٹور کینو دا فارمولا ده. دا د غوښه د سٹور کېدو دپاره ده، دا په فریزر کې د کېښودو دپاره ده. دا زما او ستا ثواب په دې کې وشو چې موږ څاروي ذبحه کړو قرباني مو کړه بس غوښې ټول کال خورو ټول عمر یې خورو. دې ځله د غریبانو خیال وساتو کنی زه حکومت ته وایم چې داسې لوډ شیټینګ پې راوله چې په فریزرو کې وله خرابه کړه، فریزرو کې دله خرابه کړي بیا چې خرابه شي نه موږ غریب له لیږو. دې وجې د غریبانو خیال وساتو. علیکم مرګرو څنګه خیر دی خبره مرګرو زموږ په دې یوټیوب باندې چینل دعوت تبلیغ MZ مرګرو په دې باندې به تاسو ته ښه ښکلې وظیفې هم میلاویږي، ښه ښکلې بیانات په هم میلاویږي او انشاءالله ستاسو به ډېره غټه فایده وي. مرګرو زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. کومو مرګرو چې زموږ دا ویډیو کتلي نو ستاسو ډېره مننه او هغې سره زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ستاسو به ډېره شکریه وي. الله په امان.